بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان متاسو ګوري تحقیق نیوز. د دې نه مخکې لږ ساعت مخکې لایو ویډیو ما کړی و د یو قاسمي کې کوم واقعه راغلی و. دوه ماشومان د یو زهریلا بوټی د هغې پلی د پاپلي کې چې کومې دانې د هغې د خوراک د وجې دوه ماشومان هغه وفات شوي وي. د هغې بوټي د جانکارۍ دپاره څنګه چې تاسو ما په لایو کې ویلي وو چې عمران د پاکستان تحریک انصاف د وی سی قاسمي صدر هم دی، سابق ناظم هم دی، او هغه ته ما دا ریکویسټ کړی او الله دې ښه ساتي. هغه لاړ او د هغه بوټي ویډیو یې کړې ده. نو عمران هم په هغې باندې خبرې کړي دي. راځئ چې د عمران دغه ویډیو واورو او څه یې ویلي دي، بیا به پرې خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. عمران ما د قاسمي کلي نه. تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ په کلي کې پرون یو افسوسناکه واقعه راغلې وه. د یو کور دوه ماشومانې چې هغه د حمزه خان لالا نوسی وي، هغوی یو بوټي پرون دلته خوړلی و. پرون نه بل ور دي غالبا چې خوړلی و، خو هغه بوټي دونه خطرناک دی چې د هغې دغه دواړو ماشومانو ژوند ختم کړ. پرون په دې جنازګاه کې دا د قاسمي جنازګاه ده، د روډ په غاړه د دې ماشومانو د یوې جنازه په 11:30 بجې وشوه او د هغې مونږ لا دفن کړې نه وه چې خبر راغی چې بله ماشومه هم پېښور ته چې کومه وړې وه هسپتال ته، هغه هم په حق ورسېده. نو هغه بوټي ملګرو تاسو ته نن کلیر ښیم ښه. دا بوټي دي، دا اوس د دې جنازګاه سره پرې خوله کې دا ملک ډک دی، دا ولاړ دی. د دې بوټي نوم خو ماله نه راځي، خو دا زیړ زیړ ګلونه کوي، داسې د دې ګل دی. دې ته وګورئ په تفصیل سره یې درته ښیمه. او د متعلقه ډپارټمنټ نه غوښتنه هم کوو چې یو 15-20 ورځې مخکې په الو کې یو دوه ماشومانو دا خوړلی، نو یو ته وفات شوی او یو غالبا اوس هم په هسپتال کې دی، چې هغوی راشي او دې اګاهي مهم وکړي او دا بوټي د تدارک دپاره هم څه وکړي چې دا بوټي مونږ لر کړو د دې خپلې علاقې نه. ځکه چې پرون کوم تکلیف چې دې خاندانونو ته میلاو شوی دی، پرون په دې جنازګاه کې هر سړي جړل. ډېر ګران کار دی. بچي چې دی هغه د زړه غوښې دي او داسې د ګل په شان ماشومان چې د سړي نه جدا شي نو ډېره زیاته ګرانه ده. دا هغه بوټی دی، تاسو په تفصیل سره وګورئ ښه. دا تقریبا هر ځای کې ولاړ دی نن سبا. او دې یو غټه حادثه پرون زمونږ په کلي کې دې خاندان ته پیښه کړه. په ټوله علاقه کې ډېر زیات خفګان دی او د یو ډېر غټ غم ماحول دی. نو دا هغه بوټي په تفصیل سره تاسو ته ما وښو. دا پلیم تاسو کتی شئ. الله دې دغه کور والا د زړه صبر ورکړي. الله دې دغه ماشومان چونکې د جنت مرغۍ وي، الله دې دغې کور والا دپاره د آخرت غټه ګټه وګرځوي. الله دې د دوی په زړونو باندې د مرحم پټۍ کړي. خو دا بوټي مې درته تفصیلي خو مې چې تاسو وینئ. دا بوټي دا وګوره، دا څه پلي پکې وچ شوي دي. د دې دانې اکثر ماشومان نو ځینې بوټي داسې دي چې ماشومان هغه پلي خوري. نو دا ډېر زهریله بوټي دي. بس متعلقه ډپارټمنټ ته وایو چې د دې د تدارک دپاره څه وکړي او لرې د دې چې بله حادثه پیښه شي چې دا بوټي موږ د دې خپلې علاقې نه ختم کړو. مجاهد خانم دا بوټي مې ښودي ملګرو ته. یو خطرناک دا بوټي دی که نه، ډېر خطرناک بوټي دی. نو چې کوم تکلیف خلکو ته پرون میلاو شوی د علاقې د ټولو خلکو ته دا ډېر زیات دی.